مجلس حاضرین مسلمانان ورونو کال په کالم دلته د قرآن شریف ختمونه یو د هغې په خوشحالی کې اجتماع جوړیږي سخ کال هم دلته په دې ګلستان مسجد کې چې دا کومه مدرسه ده د هغې نه ګڼ شمېر ماشومان فارغ شوي دي چا په ناظره او چا په یاد قرآن یاد کړی حافظان جوړ شوي دي او محترم رور جناب مولانا عادل شاہ صاحب او مولانا محمد بلال صاحب او د هغې ملګرو دا اجتماع جوړه کړې ده او تاسو هم په ډېر شوق راغلی الله پاک دې زموږ ستاسو د اجتماع په خپله درګاه کې قبوله کړي زما وروڼو قرآن شریف او حضور پاک مبارک دواړه یو بل سره لازم ملزوم دي څنګه مولانا صاحب تاسو ته ووایي د عایشې صدیقې نه تپوس شو چې د حضور پاک خوی څه دی فرمایي کان خلقه القرآن نبی علیہ السلام عملی د قرآن شریف نمونه وه دا زموږ قاریان صاحبان چې چاته تجوید ښیي نو اول ورته کتاب کې وښیي جوال القرآن وغیره د الف دا مخرج دی او د ب دا دی او د قاف دا دی د هغې نه وروسته ورته بیا مشق کوي عملي طور ورته ښیي که یو سړی شل کتاب هم د تجوید ووایي او د مشق نه کړي د نه قاري نشي جوړېدی د ساینس په دې مضامینو کې چې کله هغه ساینس ماسټر د ساینس یو مضمون وښیي ورته ووایي چې مثلا کاربن ډای اکساید ګیس داسې جوړېږي یا اکسیجن داسې جوړېږي نو هغه چپټر ورته وښیي نو بیا بوځي هغه امتحاني او حالي په دغه کې په سکول کې کالج کې هغه حال کې د ساینس حالي د هغې کې هغه آلات پراتی نو عملي طر ورته وښیي ګورئ ښه داسې اکسیجن جوړېږي او دا کاربن ډای اکساید ته په دې طریقه کنورټ کېږي هغې باندې پوهېږي بې د عمل نه نه زده کېږي دقه رنګې قرآن شریف دا زموږ دپاره یو راهنما کتاب الله رالیږلی دی او د هغې عملي نمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل نه جدا نه دي زه به یو مثال درکم قرآن شریف کې الله فرمایي اقیم الصلاة پابندۍ سره لمونځ وکړئ دا معنا چا ښوولې حضور پاک یعنې اقیمو خو معنا دا ده چې همیشه یو کار وکړئ ډېرې معنی امام بیضاوي ګڼې لیکلي نور علما هم لیکلی دي خو زه یو دا معنا هم ده چې دا وي مو همیشه وکړئ او صلات خو دعا ته وایي مونځ خو خو د مونځ معنا چا نه زده کړه دعا ته وایي یو صحابي حضور پاک له صدقه راوړه بیت المال ته نو نبی علیه السلام څه وایي اللهم صل علی آل ابي اوفا خدای په د رحم نازل کړي صلی معنا رحم مونږ مانځه کې نه وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دعا کوو که نه رحمت پې نازل کړي نو صلات دعا ته وایي دا چې مونږ سار 2 رکعته کوو ماسپښین 4 مازدیګر 4 ماښام 3 ماسخوتن 4 دا قرآن شریف کې نشته دا 2 رکعته ډک او 2 تش چې مونږ ورته وایو او دا قید اوله ده او اخره ده او دا رکوع ده او دا 2 سجدې دي دا ټول قرآن کې نشته بلکل دا مونږ ته چا ښوولي دي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څومره چې په بخاري ترمذي د حدیثو کتابونو کې او د فقه په کتابونو کې کتاب الصلات ته دومره غټ جلدونه دا ټول د اقیم الصلات ته د رکوع ټکي تشریح ده دا مونږ ته حضور پاک ښودلی نو نبی علیه السلام مبارک د قرآن عملي نمونه وه بس د پیغمبر سره مینه الله سره مینه الله سره مینه پیغمبر سره مینه ده د پیغمبر سره بغض الله سره بغض دی الله سره بغض پیغمبر سره بغض دی
تو صفا خبرې دي حدیثو کې راغلي یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره د نبی علیہ السلام له راغی وی الله رسول موږ سره خلک هغسې مینه نه کوي کومه چې پکار حضور پاک منبر ته وخوته څه وایي وی چې چا عباس سره مینه وکړه فقد احبني ما سره مینه وکړه ومن آذاه فقد آذاني که چا هغه ته نقصان او ضرر ورسو ما ته ضرر ورسو ومن آذاني فقد آذى الله چې چا زه خفه کړم خدای خفه کړ تاسو ته پته نه چې عم الرجل سن و ابيه تر د پلار په ځای دغه رنګې فرمایي د حضرت فاطمې متعلق رضی الله تعالی عنها چا چې دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه الله سره مینه وکړه ما سره بغض کوي الله سره بغض کوي الله سره بغض کوي قریبه د یوشک ایول اور کې به غورځي حضور پاک د قرآن عملی نمونه شوه دوه څیزونه شو زموږ دپاره الله او رسول الله څه شی شو الله او رسول الله دواړه به موږ ټینګ نیسو نو موږ به هله کامیابیږو مقام ته به رسیږو او که دې کې یو مو پرېښود نو کامیابي نشته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دویمه خبره ده د الله تابعداري وکړئ او د پیغمبر مبارک ولکم فی رسول الله اسوة حسنة ستاسو دپاره حضور پاک نمونه ده هغسې ځان جوړ کړه او جی قرآن خو پیغمبر مبارک راوړی دی خو د خدای کلام دی او احادیث خو د رسول الله مبارک د خولې نه اوتې راهنما اصول دي چې د پیغمبر د نسب چا خیال ساتلی دی خدای مقام ورکړي د یو مثال درکړو زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ورته وایي زمونږ چې څنګه د دې بادشاهۍ مشران دي دارنګې زمونږ د دین مشران هم شته امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہو د حدیثو بادشاہ دقسې عبدالله ابن مبارک د حدیثو بادشاہ ډېر لوی محدث حسین او زمونږ د دې ټولو صحاح و ستاو د دې محدثینو استادانو کې دی لوی سړی یو ځل یې خوب ولید په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید رسول الله مبارک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چې چا خوب کې زه ولیدم بس دا د یقین وکړي چې ما رښتیا لیدل کړي شیطان زما په شکل نشي راتلی دا یقیني وي شک پکې نه نو خوب کې حضور پاک مبارک ولید او ورته وایي وی عبدالله ابن مبارک کوفې ته لاړ شه او په کوفه کې یو سړی دی یو سوداګر دی تاجر بهرام یې نوم دی هغه ته زما سلام ووایه دا بهرام فارسي لفظ دی چې څنګه د خوب نه پاڅېدو شاګردان خو یې ډېرو تپوس یې وکړه هلکه ماله معلومات والې په کوفه کې یو تاجر دی بهرام زما ورسره کار دی خو څوک یې پوه نه کړل چې دا خوب ما لیدلی دی شاګردان وایي صاحب خو مشهور سړی دی خو ډېر لوی تاجر دی دنیا کې مشهور دی خو تاسو هغه سره څه کوئ وی ولې وی خو مجوسي دی د ور عبادت کوي ده وی چې داسې کار دی چې کوفې ته تلل غواړي او رسول الله مبارک ورته دویمه خبره څه کوي او دا خوب درې ځله عبدالله ابن مبارک لیدلی دی یو ځل هم نه او دریم ځل ورته وایي حضور پاک وی کوفې ته لاړ شه په بهرام زما سلام هم ووایه او دا ورته ووایه چې جنت ته به ما سره یو ځای داخلیږي ماشاءالله جنت ته به ما سره یو ځای داخلیږي ماشاءالله دا داسې دی چې هغه دې نه لویه خبره بله نشته نو چې دی رانوان شو کوفې ته نو هلته کې شاګردانو لوی استقبال یې وله وکړو ولې دنیا ته پته وه چې دا خو ډېر لوی سړی دی چې کوفې ته راورسېد شاګردان وی حضرت څنګه راغلی وی یاره ماله معلومات واخلی یو تاجر دی په کوفه کې بهرام یې نوم دی زما هغه سره څه کار دی یو بلکل شته دی صاحب ډېر لوی تاجر دی غټه منډی ده او ډېر لوی کاروبار یې دی خو صاحب اخو مجوسي دی مجوسیان د اور عبادت کوي
بل نشته وی نو همدغه یو بس وي زما څه کار دی ورسره زه ملوېږم شاګردان هم دا خیال وکړو چې زه خو تجارت به کوي ورسره نو خلک خو کافرو سره هم تجارت کوي زه خبره نشته نو دا مونږ چې تاسو ته وایو چې اسرائیلو سره تجارت مه کوئ د یهودیانو شی مال شرن داسې نه شرن خو کافر سره هم تجارت کولی شي هغې کې یو غرض دی یا هغه بل ملک سره چې د حضور پاک خاکې جوړوي هالین د هغې شیدونه مال یا د قادیانانو مستوات مال د هغې مقصد دا دی چې دغه پیسه هغوی ستا د دین خلاف استعمالوي دغه پیسه هغوی د حضور پاک د ناموس خلاف استعمالوي نو په دې وجه نه خلک وایي چې مال یې دا څیزونه ورنه هسې خو د کافر سره شی اخیستي چین ته خلک نه دي چین کافران نه دي خلک دې سودا کوي امریکا جاپان نه شی نه راځي اسرائیل دغه شی د مسلمان خلاف او قادیانان چې څومره پیسه ګټي نو هغه ټول د قادیانیت په خدمت کې د هغوی په پیسه کې باقاعده د خپل قادیانیت حصه ده د هر چا په پیسه کې او هغوی لګیا دي هغه د اسلام او د حضور پاک د ناموس خلاف استعمالي ځکه موږ وایو به کوي وی صاحب دا خو مجوسي دی وی زما کار دی شاګردان وی زه ټیک شوه د ده به څه تجارت به ورسره جوړوي څه شی باجي دی چې ورځو چې دې سینګ ورغی بهرام په خپل تخت ناست دی په خپله منډۍ کې چا ورته وی عبدالله ابن مبارک راغی وله راپاسې هغه نوم د عبدالله ابن مبارک خو نوم و که لوی سړی او دا کافر هم د ملا او د عالم قدر کوي زه دې دوبۍ ته تلم یو کال نو هلته کې څه ملګري وو نو هغوی وي دا دی د چکر در باندې ولګو یو دوکان دو درو ته یې بوتلو وي دا د هندوانو دوکانونه دي هلته هندوان سوداګان یاره هغه هندو به راغی د ما بیا دونه قدر وکړه که نه دونه قدر دونه عزت چې زه تاسو ته نشم کې به یې نولم چای به یې در راوغوښته او ډېر قدر تحفې تحایف به یې راکړل حالانکې و هندوان نو چې دی ورغې اوله بهرام راپاڅېد وی دا د عبدالله ابن مبارک دی ډېر په عزت یې کېنو چې د کېناستل وی بهرام تا سره زما ځان له یو څو خبرې هېڅ یو ته یو دی بل څوک نه ډېره ښه نو کوټې ته دننه شو بیا درته وایم چې شاګردانو همدا ګمان کوو چې څه شی به یالي یا به څه شی خرڅوي چې کوټې ته ننوتل عبدالله ابن مبارک د بهرام نه تپوس کوي وی بهرام زه راغلی یم خو تا نه یو تپوس کوم تا یو کار کړی دی ډېر د نیکۍ کار دی کړی دی او ما ته به هغه کار وایي وی عبدالله ابن مبارک زما څه نیکي ده زما خو دغه نیکي ده چې څو غریبانان او څه شی یې پکاري خیراتي ورکړم چا باندې مې قرض پورې یو نیشي راکولې ورته یې پرېږدم غریب یې ورسره ګزاره کوم دلته په خلکو ډوډۍ موډۍ خورم بس دا د غریبو سره مدد کوم وی نه دا وړې خبرې دي تا څه کار کړی دی خو تا ته معلوم دی چې څه کار دی خو زه راغلی یم دا به ما ته وایې وی عبدالله ابن مبارک یو کار مې کړی دی زه هغه کار فاش کول نه غواړم وی زما به تا سره دا وعده چې ستا په ژوند به دا راځي او که ستا د وفات نه پس وي نو بیا ټیک ده وی وعده ده وی یو دروازه یې بنده کړه وی قصه اوږده ده وی عبدالله ابن مبارک ما له خدای ډېر لوی مال راکړی دی دا چې تا ولیدل دا ټول زما مال دی او دا ټول اوخان انټرنیشنل ټریډ سنټر و دا یعنی بین الاقوامي تجارتي مرکز دا ټول خلک دلته راځي او شي اخلي او د اوخان دي او بار کېږي او څه ځي او څه راځي او تا ولیدل په سوونو نوکران دي څوک سامان بار کوي او څوک کوزوي او لګیا دي اخیستل زما دا نوکران کوي او دا خرڅول هم دوی کوي او پیسه ماله را روانه ده خو ډېره لویه پیسه ماله را روانه ده او زما مال شام ته او یمن ته او دنیا ملکونو ته ځي او خرڅېږي او د هغه ځای نه راځي او دا تا ولیدل چې دا منډۍ کې اوښان راځي کوزېږي او خرڅېږي زه څه نه نیم خبر نوکران لګیا دي کار کوي ډېر لوی مال مې دی یو زوی مې دی دویم زوی مې هم نشته نو زما د زوی واده نو ما وی زه په دې زوی داسې ډوډۍ ورکوم چې داسې باڼو چا بادشاه هم نه یې ورکړی مال ډېر دی څه پې کوم او د زوی مې واده دی او صدقه پې کوم خیرات پې کوم صدقه خو هر مذهب والا کوي نو ما اعلان وکړه چې وروره ښځې دي او که ماشومان دي او که سړي دي ټول راځئ او د بهرام د زوی واده له ډوډۍ به خورئ صدقه ده
هر خاص و عام دی راځي ښځو له ځان له ځایونه مې مقرر کړ راتلې به سړو له مې ځان له ماشومان تر دې حده پورې که خان دی که غریب دی ما ګفټونه هم تیار کړل چې کوم به غریب و ما به هغوی له جامې م ورکولې جوړې پیزار به مې م ورکاو نغدې پیسې به مې م ورکولې څو ورځې دا ډوډۍ وچلېده خلکو خوړه یو یې مړه مې وړی بس پخلی کېږي او روان دی او بلا ګفټونه مې خلکو له ورکړل وی چې بلکل اخیری ورځ شوه د نوکرانو ته مې ویل چې دا کوم لوښي دي دا م وړی دا م د خلکو له ورکوې په خپله وړی تر تالان مې کړل هر څه وی د شپې نیمه شپه و ډېر زیات ستړی وم بالخانې ته وختم وده شو نوکران هم ستړي و غریبانان وده شو وی دې کې مې ور وډبېده وی ډېر خفه شوم چې هلکه زه خو ستړی یم څو ورځو نه بې خوب یم او چې ایله نن کوټې ته وختم دمه شوم نو دا څوک ظالم دی چې ورې ووه خو ما وی چې نوکران نه پاسو ما نه زیات ستړي دي زه په ناسته ستړی ما په کار ستړي دي هغوی وده دي راشه په خپله ورکوشه وی چې ورکوشم او دروازه مې کوله وکړه د دروازې مخکې یو زنانه ولاړه ده یو جینۍ ده پیغله جینۍ ده پړونې تاو کړی دي خو چې دې جینۍ ته مې وکتل دې سره ډیوه ده او هغه ډیوه کې پړق پړق کېږي تیل ختمېدو والا دی پړق پړق کوي مري او دې جینۍ جامو ته چې مې وکتل جامې یې شلېدلې دي پړونو ته مې وکتل پړونو ته یې ټوټې لګېدلې دي چې پیزار ته مې وکتل شلېدلې دي ورپسې غریب یې پسې راښکې شي اړه مې خفه شو خفه م شوم چې دا دونه په کمزورې ده غریبه او عجزه ده مسکینه ده جامې پړونې پیزار شکل مې څنګه راغلی خو ډېر سخت غوسه وم چې په دا نیمه شپه کې ته سله ما پسې راغلی وایي ما ته وي بهرام خفه نه شې ته خو مې خوبه راپاڅوله دا ډیوه مې راوړې ده او دې کې تیل خلاص شوي دي یو قاشوغه تیل ما ته په دې کې واچه او که ته وې په نیمه شپه تیلو پسې سله راغلی نو زما ماشومان بچي دي یتیمانان دي پلار یې مړ دی هغه ماشومان اوږي دي ډېر زیاته نو لګیا دي جاړي چغې وي په کوټه کې څوک یو خوا ټوپ او څوک بل خوا ټوپ ډېر زیات اوږي دي نو دا ډیوه که مړه شوه نو یو بل ته ښکاري او ما ته هم ښکاري نو لږ ساعت تېرېږي نو که دا مړه شوه نو نه به مینې نه به زینم نه به یو بل اینې نو تاله راغلی یم د خدای خاطر وکړه ما ته یو قاشوغه تیل په دې ډیوه کې واچوه چې هغه ماشومان د لوږې تړتقې وی چې یو بل ته ښکاري وایي چې دی وکړه نو زما پاره سر ته وخته غوسه شوم وایي ما ورته تا نه تپوس کوم تا ته پته وه چې د بهرام د زوی واده دی زما د زوی واده دی ویاو تا ته پته وه چې ما اعلان کړی چې هر خاص و عام دې راشي ډوډۍ دې وخوري ویاو تا ته پته وه چې ما وی ښځې دې مړه شي ماشومان دې مړه شي ډوډۍ دې وخوري ویاو تا ته پته وه چې ما وی یوم سې ویاو تا ته پته وه چې ما ګفټونه هم خلکو له ورکول وي او بیا ولې رانلې چې بچي دې لوږي اوږې دي او په کوټه کې تړقېږي د خدای نیکبخت دی پیزار ته دې وګوره شلېدلې کوي کړی ځان پسې راکاږې ما ستا غوندې خلکو له پیزار ورکوو انا لله ټولو وایه انا لله و انا الیه راجعون انسان ته چې کله هم تکلیف ورسېږي څه به وایي انا لله دې باندې ثواب وشو ښه ګوره پوټې ټکې زموږ په الله اجر راکړه او چې اوس راشي او یو نعمت سړي ته میلاو شي څه به وایو الحمدلله په هغې به بیا اجر او ثواب میلاویږي ښه الحمدلله وایه ټول جی ما وی ما خو تا دپاره ستا غوندې خلکو له ورکول شلېدلې کېړی ځان پسې راکاږي جوړ جاپ کېړی درکړی وې پړونې به مې درکړی جامې بچو له به دې ورکړي ځان سره به دې اوړې وه بچي به دې ماړه کړي ته څنګه وې ته چې خبر وې بیا هم رانلې وې د جنۍ وجاړل وې ما ته بهرام په ما په زخمونو مالګې مه دوړوه یو قاشوغه تیل واچوه مهرباني وکړه چې ځم بس ما ته هر څه پته وه نیم راغلی ولې نیم راغلی بس دا زما د خدای مسله ده خو مهرباني وکړه ته یو ښه سړی یې او مالداره مې نیمه شپه کې راغلی ما خدای خاطر وکړه یو قاشوغه تیل واچوه دا ډیوه مري چې د بچو له زر ځان ورسوم یوازې مې یتیمانان په کور کې پرېښي دي وایي لږ مې غوسه نرمه شوه چې څه وجه ده کیدای شي چا شړلي چا نه پرېښي دا چا ولې داسې کړي دي وایي ما ورته چې ښه ټیک شوه تیل اچوم خو ال وایه چې ته ولې نیم راغلی
وی دی بیا په سلګو سلګو جړل ماته چې بهرام د خدای خاطر وکړه هله ماشومان مې مري چغې وایي ماشومان جاړي د لوګې د لاسه په خېټه درد دی د خدای خاطر وکړه یو قاشوغه تیل واچو ما ملټه وه بس که ته نه راکړې چې د بل چا دروازه ووهم غریب محتاج یم هله واچوله ورته د دې جړا ته مې وکتل په سر مې ورته لاس راښ که بچې ډېر تیل خو ما به په دې پوهې چې ته ولې نه راغلې او تیل ډېر در کوم هر څه در کوم چا شړلې نه ولې بیا نه راغلې بچې دي وی بهرام نه مې پرېږدې ما نه هل به وی وی بهرام زه ښه خبر وم خاوند مې مړ دی بچې مې یتیمانان دي وږي دي زه ځکه نه یم راغلی ته ما پېژنې چې زه څوک یم نه زه د رسول الله مبارک نوسی یم سید زما خاوند سیدو زما بچي سیدان دي د حضور پاک نوسی دي او زمونږ نیکه اعلان کړی دی چې زما بچي به صدقې نه خوري او تا خو صدقه او خیرات کړی مونږ باندې بندې دي صدقې زما نیکه د اعلان کړی زما بچي به صدقه نه خوري خیرات به نه خوري ته خیرات کړی ځکه زه نه یم راغلی وایي چې دا مې واورېدل زړه مې یو ټکه وکړه وایي بس لاړم نوکران مې راپاڅول او ښه بوجۍ مې ډکه کړه د خوراک او د جامو او د پیزار او د هر څه نوکران وایي څه پکې مې راوچتی کې وایي مونږ وړو وایي نه زه وړم زه د دې راز نه فاش کوم د دې جزې بوجۍ مې په اوږه کړه خوراک هر څه مې پکې واچول دا مخکې را زه ورپسې ډیوه مې ورته راتېرې ډکه کړه یو خراب کچه غوندې کور و په هغې وردن نه شو بهرام وی عبدالله ابن مبارک چې وردن نه شو هغه منظر د کتو نو وی د ماشومانو په دې کور کې ټوپونه وال ای بچې د لوږ ای مورې د لوږې مړه شو ای مورې ته چاته تلې مونږ د چاته پرېښودو یو هلته خېټې له زور ورکوي په خېټه مې درد دی ای مورې مړ شو بل ماشوم هلته چغې وی ای مورې مړ شم په خېټه مې درد دی ای مورې مړ شو ډیوه مې کېښوده وی مور ورته وی چې بچې لږ صبر وکړې بهرام کاکا دله خوراک راوړه او بچې دا صدقه نه ده ښه دی دله تحفه راوړه هدیه ورته وي ډالۍ دله راوړه وی ما زر هغه خوراک ماشومانو ته کېښود او ډیوه مې ورته کېښوده او ښه جامې پیزار مې ورته یوړه یا ماشومان مور ته وایي چې مورې بهرام کاکا په دې نیمه شپه مونږ له خوراک راوړه یو دوا ورته نه کوو وی مور ورته وی چې بچې وکې ورته دوا ماشومانو لاس اوچت کړ او څه وایي یا الله دې بهرام کاکاجي په نیمه شپه مونږ له خوراک راوړه مونږ ډېر اوږي یو الله یو سوال درنه کوو پروردګاره خدایا دا بهرام کاکاجي زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته بوځه الله زمونږ نیکه سره یو ځای جنت ته بوځه وی دقه یو کار مې کړی دی بل ما داسې څه نیکي نه ده کړې عبدالله ابن مبارک ورته بهرام مبارک دې شي د هغه ماشومانو بچو د هغه پوټینو لاسونو دعا الله قبوله کړې ده عبدالله ابن مبارک تا ته څه پته ده وی 3 شپې مې پرله پسې حضور پاک په خوب کې ولید او ما ته کوفې ته لاړ شه او بهرام باندې زما سلام ووایه او دا ورته واوروه چې تا باندې زما سلامي او جنت ته به ته ما سره یو ځای داخلېږي زما ورور په دې خبره د ما یو سوچ دپاره دا خبره وکړه دا یو مجوسي دی او دا زمونږ د دین مسله ده چې د کافر عمل چې ایمان ورسره نه د خدای په نزد د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري اعمالهم کسراب بقیع يحسبه الظمآن ماء اس فائدہ بنی قرآن شریف کے اللہ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دنیا کې خدای کافر له دې ښه عمل د وجې نه څه فایدې میدې لږې ډېرې ورکوي خو د خدای په نس په آخرت کې اس درجه نه لري لیکن یو مجوسی دی او د پیغمبر مبارک د نسب او د رشتې خیال ساتي الله څه کوي هغه مجوسی چې عبدالله ابن مبارک وایي چې حضور پاک در باندې سلام ویلی او چې ما سره به یو ځای جنت ته دی مجوسی عبدالله ابن مبارک لاس سره دی خوا کا لاس یې ولی ونیوي ما ته ایمان ښایه اقا ځای کلمې شهادت وی رب العالمین مسلمان
او چې بیا راغې اعلان یې وکړه خپلو بچو ته لوڼو ته او زوی ته او خپل ټول نوکرانو ته وی ما سره به نن هغه انسان ډیوټي کوي چې هغه مسلمان یا ایمان راوړی یا په مخ هم ښځه به مسلمانان ځان سره نوکران کړم په یو ژبه چې څومره رشته داران و څومره نوکران و خدای په یو ژبه مسلمانان کړم د چا خیال وساته د حضور پاک د نسب اوس راځو ضروري ما خبرې له اوس راځم نسب ډېر قیمتي شی ډېر قیمتي او بیا د پیغمبر مبارک نسب الله اکبر الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه حضور پاک فرمایي حسن او حسین به په جنت کې د ځوانانو سرداران او فاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سرداره وي نسب خو یې څه کوي امهات المؤمنین یو ځل حضرت عایشه صدیقه او فاطمه رضی الله تعالی عنهما یو بل سره گپ شپ لګاو د هغې به څه گپ شپ و دی ته گپ شپ وایي فاطمه ورته وی عایشې ته زما د بابا هغه بیبي وي چې تا سره ډېره مینه وه تا سره نورې ټولې کونډې کړې وې ته یې پېغله کړې او عایشې ستا دومره مرتبه ده چې قرآن کې خدای ستا متعلق آیتونه نازل کړي دي قرآن کې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم الله وایي امهات المؤمنین لهم مغفرة الله وایي دا بخل شوي خلق دی دی له به الله د عزت خوراکونه قیامت کې ورکوي جنت کې به ورکوي امهات المؤمنین لوی خلق دی د مسلمانانو میندې ستا صفت قرآن کې راغی ستا پلار صدیق و ته صدیقه نو عایشې ستا په غیږ کې د ما د بابا نسا وتې ده ستا په کوټه کې د ما بابا دفن شوی دی وګورې عایشې زم څوک یم ښه زم د حضور پاک د غوښې ټوکړه یم زه یم د جنت د ښځو سرداره جوړه کړې زما بچي به په اوږو سورېدل او ډېره مینه یې ورسره کول عایشه صدیقه ورته فاطمې ته خو د حضور پاک ډېره خوښه وې او ما ته یاد دي چې ته به رالې تا ته به ودرېد او په سر به یې ښکل کړې او ستا بچي به راتلل په دې غېږ کې به ورته ختېدل او په دې اوږو به یې کېناستېدل تا سره ډېره زیاته مینه وه عایش ته به هم جنت ته ځې فاطمې او زه به هم جنت ته ځم خو چې ته جنت ته لاړه شي نو په جنت کې به تا د حضرت علي صاحب ګوته نیولې هغه سره به چکرې لګې ځکه خاوند سره بنده ګرځي او ما به په جنت کې د محمد مصطفی ګوته نیولې هغه سره به ګرځم صلی الله علیه وسلم نسب خو ډېر لوی شی دی نسب نه علاوه بیبیانې د کوم مقام او مرتبې خاوندان دي لیکن د قرآن رتبه او مرتبه دا ډېره زیاته اوچته ده ډېره زیاته اوچته ده دا د بیبیانو متعلق چې الله حکم کوي او دا د نبی علیه السلام د ماشومانو بچو متعلق چې ذکر کېږي دا مونږ ته پیغمبر مبارک او قرآن ښودلی شوي قرآن ډېر لوی د مرتبې خاوند ترکت فیکم الثقلین دوه څیزونه مې پرېښودي دي یو قرآن دی و عترتي یو زما بچي اولاد دی د دغه قرآن له برکت نه د دې قرآن ابو لهب پیژنې د حضور پاک ترو هو که نه قرآن باندې ایمان راونهړه قرآن کې ورته الله خیره کوي تبت یدا ابي لهب وتب ابو طالب پیژنې څوک هلکه ووایه د حضور پاک ترو څونه خدمت یې د نبي علیه السلام کړی دی یاره دلته زما عقل کار پرېږدي بس طالبانو ته یې ګوتې بس دې کې مه وهئ دومره خدمت یې د پیغمبر مبارک کړی دی چې مور راوړې به دونه خدمت ونه کړي د مکې کافر کله راغلل ابو طالب لا او ورته یې وې دارواره دې بس باقي پوهې که مونږ سره مذاکرات دې وکړي څه مذاکرات دی د خپل دین چلی اوسه پورې م نه پرېښود اوسه ته غږ نه کوو ځه دی د خپل دین چلی خو زمونږ خدایانو پسې بد دی نه وی بس نبی ابو طالب پوه شو چې کار که خیري سمې خوري ابو جهل او عتبه او شیبه او دا ټول ناست دي او ابو طالب مشر و خلکو به یې قدر کو سنجیده سړی و حضور پاک یې راوغوښته ورته یې بچې دا قوم مشران راغلي دي دوی سره جوړه وکړه بچې اوس د قوم مقابله زم نشم کوی تنګ شوی یم
ټول قوم یو خوا دي ته بل خوا قوم مقابله ما ته هم ګرانه ده دوی سره څه مذاکرات وکړه او مذاکرات اسان دي دي ستا دین باندې مخکې خو یې نه پرېښودې بیت الله ته راځه لمونځونه هم کوه ملګري دې هم ستا راځي هېڅ درته نه وایي خپل دین چلوه د دعوت هم چلوه خو د دې د خدایانو بد به نه وي د دې اصنامو بوتانو د دې بد مه وایه د دې خدایان رسول الله مبارک پوه شو چې دقه یو مې په مخ د ځمکه ډاډو کاکاجي او غم رانه جوړله د رسول الله مبارک په سترګو کې اوښکې وبهېدې ابو طالب وی ولې وی دوی وایي چې که ښځه غواړي ښځه هم ورکوو دا خو د معزز قوم سره تعلق لري په کومه جینۍ ګوته یږدي ورکوو یو غواړي که دوه مال غواړي مال هم ورکوو بادشاهي غواړي بادشاهي هم ورکوو دین دې هم چلي خو زموږ د خدایانو بد دی نه وایي څونه تاله څومره عزت درکوي بچی بس رسول الله مبارک سترګو کې اوښکې وښیدې وایي بابا کاکا که دې یو لاس کې مې نور کېدي او په بله کې مې سپومی کېدي قسم په خدای که دې خپلې خبرې نه واړم نو زما ذاتي خبره نه چې زه مذاکرات وکړم په پټي جنګ خو نه دی په سیاست جنګ خو نه دی د خدای الله پیغمبر چې الله څه ویې به کوم بس که قوم نه ته تنګې نو کاکاجي خفه کېږم هېڅ فکر نشته تا نه ګیله نه کوم بس تره قوم نه مجبور زه او زما الله زه او زما الله الله به ما نه ضایع کوي الله به ما نه ضایع کوي جنګ دوی سره نه کوم یو څپېړه مې وی دی او کاکاجي هېڅ فکر مه کوه تا نه ګیله نشته درنه لاړم خو چې رسول الله مبارک روان شو ابو طالب آواز ورکړ بچې دلته ودرېږه ته څه وایې چې زه به دې پرېږدم پرېږدم سوال نه پیدا کېږي چې دا بری نه پرې شوی تا ته څوک نږدې کېدی نه شي د دوی لاس خلاص یو تجویز و درته مې درکړو دی نه منو ما ته به هله به بچی تا ته څوک لاس در رسوي چې د ابوطالب مری پرې شي او چې تر څو زه په جمده یم که نه تر څو زه جمده یم فاصدع بامرک لم تصبک عدادة لګیا اوسه خپل کار کو ډاډه کوه څوک بغنه درته در نږدې نه کي حتی اؤسد فی التراب دفینا تر څو چې خاورو کې نه یم ښخ شوی ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ما ته ښه پته ده چې د محمد دین په ټولو دینونو کې رښتونی دین دی لیکن ایمان نو لاړ ختم رسول الله مبارک نه چا تپوس وکړه ابو طالب خو تا نه تاوېده را تاوېده څه فایده ورته ورسې وی او څه شی دی وی ارمان که زه نه وې که نه نو دوزخ ویښ کې به پروت و ځکه حق ورته معلوم و بینلی نه دی خو زما د برکت نه دونه فایده به ورته میلوي چې د جهنم په یو چپه کې به خپو ته به اوري نور وجود کې به نی او ابه دومره ګرمي چې دماغ به یې خوټ کېږي ایمان نشته هېڅ فایده نه ورکوي نسب سره قرآن دی او په قرآن ایمان دی فایده ورکوي نسب سره ایمان نشته هېڅ فایده نه ورکوي د نوح علیه السلام بچي ته وګوره د لوط علیه السلام ښځې ته وګوره دا مثالونه موږ ته پراته دي د ابراهیم علیه السلام پلار ته وګوره اذ قال ابیه آزر هغه ته وګوره نو بنیاد څه شی دی جناب قرآن شریف قرآن سره بلال تعلق ونیو حضرت بلال سلمان ذی فارس و بلال ذی حبش و صہیب ازرو ذی خاک مکہ ابی جہل انچ بلعجب است سلمان د فارس نه راغی صہیب د روم نه راغی بلال د حبشې نه راغی او د مکې د خاورې نه ابو جهل پیدا دی عجیبه خبره ده هغه بلال چې قرآن سره تعلق دی رسول الله مبارک سره تعلق دی چې کله نبی علیہ السلام مبارک راځي د معراج نه وی بلال څه کار دې کړی دی چې کله کلما دخلت الجنه یو ځل چې کله جنت ته تلم په ویښه یا په خوب کې سمیت خشخشتک امامي ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی یو ځل ورته وی بلال ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده یو محل ډېر مزېدار او د هغې محل خوا کې یو وله بیدل او یو جنۍ وه یو خشته خوره وه هغې پې اودس کو او چې په مخ به یې لپه واچوله هغه اوبه به لکه ملغلرو لاندې وغورځېدې ما وی دا محل د چا دی دی د حضرت عمر هم لیدي دی رضي الله عنه د حضرت بلال
او دا ښځه څوک ده؟ وایي جبریل علیه السلام یې په خپله ترې تپوس وکړه چې ورلم مې ته څوک یې او دا محل د چا دی؟ وایي دا ستا یو امتي دی بلال، دا د هغه دپاره دا محل جوړ شوی دی. ته څوک یې؟ زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې راړو. نو حضور پاک ورته ووایي او عمر ته مې عمر وایي ستا د جنت کور مې ولیده، ویړه کې مې رالل چې ورننه وځم خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا وردننه نه شو. نو د خوشحالۍ نه یې وجړل ابیکا غر زه په تا غیرت کوم. حضرت خباب قرآن او پیغمبر سره تعلق ونیو، کوم ځای ته ورسېد؟ ابو جهل د مکې دی، عتبه د مکې دی، شیبه د مکې دی، ابو طالب د پیغمبر تره دی، ابو لهب د پیغمبر تره دی. قرآن او پیغمبر یې پرېښول لاړ د و جهنم خشاک. بنیاد دوه څیزونه شو، قرآن کلام الله کلام الرسول او فقه. فقه څه شی دی؟ ائمه اربعه او څلور امامانو د قرآن و سنت نه مسلې راایستې دي، موږ ته اسانه کړی دی. فقه څه نوی شی نه دی، دا د قرآن و سنت نه راښکلې شوې مسلې دي، موږ ته اسانه ده. سبا سړی بازار ته ځي او سوجي بالي او غوړي بالي او خشاک به بلوي او الوا به جوړوي، یا به ترې پیکه جوړه شي او یا به ترې خوږه جوړه شي، یا به ترې غوړي واوړي او یا نه. دا داسې مثال دی د فقې د مسایلو، لکه پلیټ کې د څوک الوا کېدي، مسایل پلیټ کې پراته دي. زمارونو که کامیابی غواړئ قرآن سره او پیغمبر سره تعلق جوړ کړئ. زما قسم په خدای دا کامیابی لاره ده. او که د قرآن او د پیغمبر نه په بل طرف لاړئ ګمراهي ده. دین هغه دی چې د قرآن تابعداري وکړي، دین هغه دی چې د مبارک پیغمبر تابعداري وکړي. بس څومره جون به زمونږ تېر شوي او څونه به پاتې. لاړ جون لاړ ختم. موږ ته څه پته لګي چې موږ به کله پې ورځو؟ زه چې د په لاره ځم او دا جنازه روانې د دې ملګرو ته یې ورغې غریب پې ورغی، څه به پته لګي چې ده سره به څه کېږي په خبر کې. سا به زمونږ نه څنګه وځي؟ پته شته تاسو ته چې څنګه به وځي؟ پته شته؟ هېڅ پته نشته. که نیکي مو کړې او نیک عمله یو، داسې به سا وځي زما او ستا نه لکه چې غنه د چا د خپې نه وباسئ. خوند کوي سړي له خوند ورکوي چې کله وځي، یا د مشت نه او څاڅکي اوبه دي، او چې خطرناک او ظالم سړی وي او د قرآن دشمن دی او د پیغمبر دشمن دی او د پیغمبر د ناموس دشمن دی او د مدرسې او د ګیرې او د پټکي دشمن دی او د مولا دشمن دی او د خدای دشمن دی، هغه نه به سا څنګه وځي؟ الله اکبر. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې کله ساتې وځي که نه، هلته نه به چغې جوړې شي، هلته به اوازونه جوړ شي. اوهو دمګرې راولې، بابا مري، هله بچې مري، هله چا به یې څوک راولې، هله ژبې لاندې ګولی ورته کېدی. ویقول من راق، څنګه دی قرآن شریف کې من راق؟ څو دمګرې شته چې راولي بابا مري؟ دغه سخت وخت دی چې دا ستا زوی او ستا مخکې دې سا وځي، او ستا پلار یې او ستا مخکې دې سا وځي، او ستا ښځه یې او ستا مخکې دې سا وځي، او ستا ورور یې او ستا مخکې دې سا وځي. دا خطرناک وخت دی، سخت وخت دی. من راق، دمګرې راولئ، شابه چغې جوړې کړئ، هله موټر راولئ، هله 2211 که سړی هغه ته ټلیفون وکړئ، هله دا ګاونډ کې چې ته وګورئ موټر، شابه ورور مې مړ شو که نه، شابه یې ساتې وځي، هله شابه چې هسپتال ته ورسو. چا سره ګولی شته ژبې لاندې کېدو؟ اسوي الله وظن انه الفراق. الظن ها هنا بمعنى اليقين. اغوي اسوي اے بابا درنه لاړم ما بخاو ما بخلي، بابا لاړم ما بخاو ما بخلي، بابا وی بچې ما بخاو ما بخلي، ښځه وی سړیه بس ما وبخه درنه لاړم، او خاون یې ښځې ما بس زیاتې کړي ما بخه ما بخلي. وظن انه الفراق. کور ته ګوري خو اوس په مې سترګې پټې شي، دا پاتې شو، دا ایسي پاتې شو، دا بنګله خو ما پرون جوړه کړه، دا پاتې شو. او یو ځل چې یو سړی د کوره ووت په کومه دروازه بیا واپس راغلی جنازه چې لاړه شي. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، په ټوکړه وتړي. او زه بله معنا کومه، دا پنډه یو بل پورې مږي، وایي مورې ډېره سخته ده سا وتل، مړ شومه، وایي سړیه مړ شو مړه شومه، وایي بچې سا خو ډېره په سخته وځي. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. د قرآن په نقطه ځان پوه کې، الى ربك يومئذ المساق، سوق یو اوښانو نه مخکې ګډو چیلو نه مخکې رواني قاید ورته وایي.
یو د ګډو چې د وروسته رواني چوکه ورسره وي هغه ته سایق وایي سایق شاته چیز مساق چوکه به یې ورته نیولي دې روح ته وځه شبه دی به دې تختی په دا رګونو کې او دا چوکه به یې نیولي وځه شبه ډېرې مزې دې په دنیا کې کړې دي نیکی سوی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنت به ورته وښي دی له ورځه او چې بدعمله یي بدعمله په زور به ترې ساره کاږي چوکه به ورته نیولې دی روح ته رسول الله مبارک فرمایي روح به دې تختی په دا رګونو کې په زور به راکاږي او داسې مثال یې ورکوي لکه سسپال چې سور کې او په یخو په ګرمو مالوچو په یخو په مالوچو کې کېږدي په لمدو مالوچو کې راکاږي او دا لوخړی کوي داسې به دا روح له په دا رګونو کې راکړه قسم د رسول الله مبارک فرمایي قرطبي لیکلي دي په تذکره کې چې دا روح راوباسي د بدعمله سړي د رګونو ټوکړې او غوښې ورسره بار راوځي اسانې خبرې دي نن دلته په فیسبوک ملا هغه داسې او مدرسه داسې او دې مدرسو ته ساجت دی یہ توڑے ہیں اپنا ہی بناتے ہیں من کو چتا تھا نوی چې اسکول توڑے ہیں اپنا ہی بناتے ہیں او دی ګیرو ته او دی پټکو ته او دی مولیانو ته فلان فلان خدای نه ویریږي تاسو ته نه وایم شکر دی تاسو صالحان او دینداره خلک تاسو ته نه وایم خدای نه یاره پړه کې پیدا کې بچې آخرت له روان یو د نوجوان کل ته وایم بچې قبر ته روان یو بچې لوی سفر هم په سر دی لوی چقړ هم په سر را روان دی پام کوئ د خدای دشمنی مه کوئ مولا تا ته خدای ښیي مولا پتا پیغمبر پیجنی مولا تا باندې جنت پیجنی مولا تا عقیده خی حافظ تا بچو ته قرآن خی قاری ستا د بچو د قرآن خدمت کوي نو ته چې دوی ته سپک ګورې دا د قرآن او د دین سره دشمني کوي خدای چې د چا خوښي قرآن به خوښي کنه د خدای کلام خدای چې د چا خوښي د خدای پیغمبر به خوښي کنه سه او چې خدای او رسول د چا خوښي د خدای قرآن او د پیغمبر د دین مینه به کوي عالمان په سر وګرځوي ځان نه یادوم ما ته خو پته ده د تنګي د خلکو چې ما سره کومه مینه ده نو چې رښتیا خبرې نو دا زه نشم ویلی او زما هم د سره ډېره زیاته مینه ده الحمدلله 10 کاله مې ستا په دې ګاونډ کې په دې دغه کې تېر کړي دي په مدرسه کې جامع اسلامیه کې او دې مدرسې کې ما ډېر تقریرونه کړي دي خدای پاک دې حاجي صاحب وبخي انور حاجي صاحب ډېر ښه سړی ډېر نیک سړی دلته هغه زه راوستم دلته ادریس صاحب او دا په دلته به راوستم دی جماعت ما ډېر بیانونه دلته ستاسو په دې یو جماعت داسې نه دی پاتې عبدالباري جان صاحب سي خدای پاک په قبر انور نازل کړي داسې زموږ سلیم صاحبزاده صاحب او مولانا دا جمعه ګل حاجي صاحب او عبدالمالک حاجي صاحب لاړل لوی خلک نیکان خلک صالحان امام صاحب او مولانا حبیب الله جان صاحب او مولانا رحمت الله جان صاحب دا درسونو دا کندې تنګې په روخانه رونق تنګي خلک ډېر ښه خلک دي ډېر ښه خلک دی تنګي خلک دا شکر دی حافظان او عالمان اوس هم پکې دنیا ډېر درسونه دي د خدای فضل د خدای کار اوس هم چې موږ په لاره په دواړه لاسونه د په دې اثر د پاسه کېږي بچې د کشر کول ته وایم دا څوک چې فیسبوک کوي او څوک موبایل ګوري مهرباني وکړئ بچې موبایل ښه استعمال کوي غلط په نه استعمالوئ ښه د هلکانو ته وایم دا خبره زما منې به که نه که خیري په موبایل به د غوږ ګناه نه کوو د سترګې ګناه به نه کوو د لاس ګناه به نه کوو د علماو چې څوک هم په فیسبوک د حافظ او د عالم او د مدرسې بد ورکوي به نه خوروئ نه به شیر کوئ ګناه به نه خوروئ هغې باندې ولیکئ چې څوک د مولا او د مشي یو ټکې به لیکئ وایي ته لعنتي یې څه به لیکئ ته ظالم یې ته لعنتي علما خو زموږ سر تاجونه دي علما خو پار میدان کې لګیا دي خدمت کې کم میدان علماو پرېښی دی سیاسی میدان دی که د تصوف میدان دی که کم میدان دی کم یې پرېښی دی ستا د بچي ستا د دین دفاع په کم ځای کې دوی پرېښودلی دی موږ په ارام ناست یو علما الحمدلله لګیا دي او موږ بېغمه ناست یو ستا د دین دفاع کوي الحمدلله خپل بچي به عالمان جوړو ښه حافظان به جوړو قاریان به جوړو فکر مه کوئ د ډوډۍ به څوک ورکوي زما د قسم د الله په ذات یې ډوډۍ د خدای په لاس دی موږ له چې خدای کومه ډوډۍ راکړه په چل یې نه پوهېږو چې څه ورسره وکړو نقد بني مال بني دولت بني عزت خدای راکړی دی الحمدلله خوشحاله چې کم دی ته ځو خلک خپله ډوډۍ نه خوري موږ له یې روډۍ راته کېږي خپله جامه کمزوری چې موږ له یې روډۍ ستا جي دا ستا شو
نو څه غواړو د خدای نه په لاره ځو په دواړو لاس سره سلام وکړي به د عزت ډېر دی او مړه داسې عزت دی پرېږده به د دنیا عزت خدای دې اخر کې موږ له عزت راکړي خدای دې قبر کې موږ له عزت راکړي خدای دې د قیامت چې کله ساه وځي دغه وخت دې موږ له خدای پاک عزت راکړي نو بچی دې کشر کول نوجوان ته علماو خواره کې په فیسبوک بیانونه خواره کې تقریرونه خواره کې نیکۍ خواره کې د باطل مقابله پې وکړې ګناه به نه وره انشاءالله ما سره به دا نوجوان طبقه په دې کې موافقت کوي که خیر انشاءالله کوي به که انشاءالله بالکل او چې څوک هم د مدرسې د پټکي د ګیري د تبلیغ د تصوف د دین او د سیاسي علماو بد څوک وایي بس فورا به ورته وایي بیت لعنتي ابه نه شعر کوي بعضې سړي وي دا شعر کوي چې دنیا ته پته ولګي ګناه شعر کې د ګناه دپاره ته ملګری معاون جوړېږي قطعا نه دا څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړلې ستاسو په دې شوق او په مینه ډېر زیات خوشحاله شوم الله دې مولانا عادل صاحب او مولانا بلال صاحب دواړو له په ژوند کې برکت پیدا کړي او ستاسو دا مشران چې کوم سپین ږیري ډېر وفات شوي دي الله دې په قبرونو انوار نازل کړي تاسو له دې خدای ډېر خیر او برکت نصیب کړي او دا زموږ حاجي رحمان ګل صاحب دا ما ډېر خوښ ما دوی ته سخت کال عذر وکړ مې زه به بیا بل کال درته راشم ما سره وخت نشته رحمان ګل حاجي صاحب ډېر درد کلک وي نه خامخا او عادل شاه صاحب زموږ کشر دی زموږ بچی دی نو الله دې تاسو له دواړو جهانو برکتونه عافیتونه او خوشحالۍ درکړي الله دې زموږ ایمان نصیب کړي الله دې زموږ د رسول الله مبارک دین نصیب کړي او د هغه د راوړل شوي دین په دایره کې دې الله زموږ ژوند او زموږ مر نصیب کړي او موږ ټول ګناهګار یو زه دا ټولو نه اول نمبر ګناه به ما کې به هم ډېرې وي خو خپل راته نه ښکاري خدای زموږ ګناهونه معاف کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ځل ټول په جمع درود شریف ووایو